وی د ګناهونو نه نشم صبرېدی یاره څه وظیفه دې راته وښودلی هغه ورته وی وبخیم درته که نه خو زما یو خدمت پکی هله به درته بیا وظیفه خیم وی وبه یې کما وی څه خدمت دی دی وی د دې بازار نه اپله یو کس دی زه به پیالۍ کې پی در کوم دا پی به هغې کس له وړې او بیا چې ماله راشي جو زه به درته د ګناه نه د بچ کېدو راز وښیم وی دا خو وړه خبره د پیو پیالۍ ورله ډکه کړه وی دا پی به اوسي هغې کس ته به حواله کې چې راشي جو راز به درته وښیم چې د ګناه نه به ځان څنګه بچ کړې د وی ټیک ده چې روانېده وی صبر وکړه یوه خبره به بله وي یو کس یې ورسره بل ملګری کو وی کو د دا پی توی کړل په لاره باندې ډکه پیالۍ وه د پیو وی که په لاره تې پی توی شو نو په ډک بازار کې به د خلکو په مخ کې یو دوه څپېړې ووایي وی دا شرط په ورسره وي چې تویی به تم نه وی ټیک ته نو بل کس یې ورسره ملګری کو هغه پی روغ ورسول هغې کس له واپس راغی دی عالم ته وی یاره اوس راته د ګناه نه د بچ کېدو څه راز وښیه د عالم ورته وی په بازار چې تیرېدلې څو زنانو ته دې وکتل وی یوې ته مې نن نه دي کتلي وی ولې دې نه دي کتلي وی دې فکر کې ومه چې که دې بازار کې رانه پی توی شي او دې مې د خلکو په مخ کې دوه څپېړې وي او ټول بازار راته ګوري نو د دې رسوایۍ نه یریدم نو زنانو ته مې نه دي کتلي پیو ته مې کتل هغه عالم ورته وایي وی چې د دې رسوایۍ نه یریدې چې بازار کې به مې دوه څپېړې ووي قیامت کې به دا ټول مخلوق جمعي او الله به دې د ټول مخلوق په مخ کې رسوا کړي د هغې رسوایۍ نه یریږي هغه وی پوه شوم باس د نن نه پخوا به ما نه ګناه نه کېږي نن ته د خلقو د رسوایۍ نه یریږي چې دوه څپېړې به مې ووایي او دا فکر نشته دی چې د ټولې دنیا خلق به ولاړ او هلته به مې ګناه ښکاره شي او رسوا به مې کړي نو نظرونه ښکته ساتئ حدیث مبارک کې راځي صحابه کرام یو جهاد له روان رومیان چې کله خبر شول چې صحابه کرام را روان دي نو د صحابو سره د الله امداد وي دا تې ختمو وی سی چل به وکړو مشوره یې وکړله وی زنانه به ورته سنبال کو لارو ته به یې روباسو زنانه یې سنبال کړلې احادیثو کې راځي نیم وجودونه یې ورلم بربند کړل اوی چې تاسو به لارو کې ودرېږئ چې کله دا صحابه کرام راشي دوی به په تاسو نظر ور واچوي نو د الله امداد به ترېنه ختم شي اوی چې جهاد له راوتي دي د کورونو نه یې ورځ په بار ایستلي دي نو زنانو ته به رغبت ډیری چې کله بازار ته رانږدې شول امیر المؤمنین د صحابه کرامو کوم چې صحابه کرامو د لښکر امیر وو هغه چې بازار ته رانږدې شو وی قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم قرآن کې آیات ته قل للمؤمنین اے زما حبیب دی مومنانو ته اوایا یغضوا ابصارهم چې نظرونه دې ښکته کي نو د لښکر امیر دا آیات الوست وی نظرونه ښکته کوي د الله حکم دی صحابه کرامو سرونه ښکته کړل او په بازار تیر علما وایي چې کله مدینې منورې ته رالل صحابه کرام نو خلقو ته تپوسونه کول وی پلان کې بخار کې دنګ دنګ بلډینګونه اغم لیدلیو هغې ورته وی چې مونږ بازار ته نږدې شو زمونږ د امیر د خولې نه دا آیات راغی یغضوا ابصارهم نظرونه ښکته کوي وی مونږ نظرونه داسې ښکته کړي وو چې مونږ د ښار آبادي نه ده لیدلې چې دا څومره آبادي وه چې آبادۍ نه دی لیدلی نو زنانه به یې څه لیدلي نو ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش منزدې کېږئ هغې بې حیایو ته ما هغه بې حیایي ظهر منها چې هغه څرګنده وي او ښکاره وي ښکاره بې حیایو ته هم منزدې کېږئ وما بطن او منزدې کېږئ هغې بې حیایو ته چې هغه پټه وي ولا تقتلوا النفس التي موجنه نفس اغا حرم الله چې الله حرام کړی دی
وجل دا اغا پتا سو باندے الا بالحق مگر پا حق سرا یو مسلمان تا دا بل مسلمان دا وجلو اجازت نشتا دے الا بالحق مگر پا حق سرا دری خبری دی چی پا دی اجازت شتا چی بیا مسلمان وجلش یو خبر دادا چی کل دیر شادی شدی او دا زنا اکڑلا نو دا وجل بیا چی اسلامی قانون اجازت تے چی دے دی سنگسارش دا طریقہ دا دویم چی کل دے بل کس او وجنی نو قصاصن چی اسلامی قانونی نو دے با دا اغی پا بدلکی وجلش درائم چی کل دے مرتد اسلام پریدی بادشاہ وقت پورتوی رواولا ٹیم بورتور کی که مورا واپس نشو نو دا مرتد حکم دارے چی دا واجب القتل لے دے با او وجلش دا دے دریو خبرو نا علاوہ دا یو مسلمان دا پارا دا بل مسلمان وجل جائز ندی دا مستامن وجلم جائز ندی چی اسلامی حکومت کی یو کافر اسیگی او دا اغی ملک قوانینی منلی لکه زمونگا استاسو ملکی چی اسیگی دا مستامنین دی دا زمیان دی زمی دتوی چی دا مسلمان پا ملکی اسیگی او دا مسلمان ملک قوانین منی لکه زمونگا استاسو دی ملکی چی اسیگی دویم مستامن دی یو کافر د بل ملک نراغه په وزټ باندې زمون ملک تا دته امن حاصل لیدې به مسلمان نه وجني نو دغه دو قسمه د کافرانو نشه وجني هغه کافر به وجني چې بادشاہ وقت د کم ملک سره د جهاد اعلان وکړو نو هغه ته حربي وای د هغه وجل بیا جایز دي ذالکم دا ټولي خبرې چې مخ کې تیرې شولې وصواکم اللہ حکم کئی تاسو تا بیہی پدی سرا وصیت لفظ روڑو کلک حکم کئی اللہ پدی سرا لعلکم تعقلون دا پارا دا دی چی تاسو پوہ شئی سورہ یوسف او دولسم سپارہ او 37 نمبر آیاتی مبارکہ دی آیاتون مبارکو کی رب العالمین دا خبر ذکر کئی چکل دا یوسف علیہ السلام سر اغد و کسان جیل تتلیو یو چیو اغا نام بایو روٹائی بای پخولی بل چیو اغا ساقیو پا بادشاہ بای شراب سکول اغی دوارو یوسف علیہ السلام توی من خوب لیدلے دے یو ورتوی چیز انگور نچوڑو ما او بل ورتوی زما د سر د پاس روٹی پرتی دی او مارغان تینا خوراک کی نو یوسف علیہ السلام توی تمونگ تا دیر نیک سڑے د جیل پا دی خلقو کی خکارش ولی نو مونگ ستا نددی د تعبیر تپوسو کو چی مونگ تددی خوب تعبیر ہوایا ویدی یوسف علیہ السلام جیل کی دلو چی دب دیر عبادت کو نو دیتی ندیر متاثرو نو تپوسی تی ندخپل خوب د تعبیر کو نو یوسف علیہ السلام ورتوی قال لا یأتیکما طعام ترزقانه الا نبأتکما بتأویلی تاسو دوارو تبلا خپل خوراک نئی راغلے چیز بتاسو تا د خوب تعبیر بیان کم دیر ضرب در تزد خوب تعبیر بیان کم یعنی یوسف علیہ السلام اغویتا تسلی ورکڑا چی مطمئن شئی تاسو لچی جیل تا کم خوراک رازی دا کور دا طرف نا و تاسو تا خوراک رازی اب لا نئی راغلے چی زبدر تا دا خوب تعبیر بیانو دی مطمئن شو چی دا خوب تعبیر براتا بیانی کی خو یوسف علیہ السلام ورتوی دا خوب تعبیر بیانوم خذالکما مما علمنی ربی پیغمبر اللہ دیر بصارت ورکڑے دا خوب تعبیر پری خود اغب رست بیانے رنبے ورتوی ذالکما مما علمنی ربی ورزچ در تا دا خوب دا تعبیر بیانو ما
اول به په دې خبره پوه شئ چې دا علم ماته الله راکړی دی چې دا خبره م ذهن کې وي ګورئ هسې نه چې ما باندې چرته ګمان د کاهنو کوي د نجومي را باندې ونه کوي چې دی د غیبو خبرونه بیانوي مونږ ته د خوب تعبیر راکوي نو ذالکما مما علمنی ربی اوله خبره خدا ده چې دا ماته رب دا علم را کړی دی نو په ما به د کاهن او د نجومي ګمان نه کوئ ما ته الله د وحی په ذریعې سره دا علم را کړی دی زه ګورې د هغې خلقو په لار نیم روان چې هغه په الله او په ورځې د آخرت ایمان نه ساتي اوس مسله د توحید شروع کړله اول وضاحت وکړه ذالکما مما علمنی ربی زه ګورې کاهن او نجومي نه یم حدیث مبارک کې راځي چې چا یو عراف ته راتله وکړل چې هغه د غیب و خبرونه خلقو ته وایي او کس وله راغی او ده ته وایي ما څه به کېږي او یا را نغلا شوې ده که تا ته څه معلومات یا به سبا څه کېږي او زما نصیب کې څه دي کاهن ته راغی او د هغه نه خبره واورېده او یقین یې پرې وکړو حدیث مبارک کې راځي 40 ورځې د دې سړي مونځ نه قبلېږي چې دی کاهن او نجومي ته راغی او د هغه په خبره باندې یقین وکړو د غیب و علم د الله نه علاوه د هیچا سره هم نشته چې پیغمبر سره نشته نو د ولی سره هم نشته او د پیری سره هم نشته دا اسې خبره ده چې پیریان په غیب باندې پوهیږي نو پیریان په غیب نه پوهیږي زنانه وایي پلانکي ځای کې زنانه ده او پیریان پرې رالاله هغې بیا خبرونه ووینو پیریان پرې راځي بیا حالات وایي نه د دې علم د الله نه علاوه د بل چا سره نشته دی که وی پیغمبر سره نشته دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه د مذاکراتو د پاره اولیګو مکې ته وی مونږ بدل تناس یو ته مذاکرات اطلاع رالوي عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه شهید کړي دي نکه د نبی علیہ السلام سره د غیب و علم وی دا پته ورته نه لګېده چې عثمان ژوندی دی رضی الله تعالی عنه صحابو ته وی راځئ زما په لاس بیعت کوئ یو صحابي به راته د نبی علیہ السلام په لاس کې به لاس کېښودو وی د الله حبیبه که عثمان شهید کړی رضی الله تعالی عنه مونږ ستا په لاس بیعت علی الجهاد کو چې مونږ به د دې سره جهاد کو یو صحابي به راتو اخر کې د عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه نمبر راغی چې کله د هغه نمبر راغی اخونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته څه وایي بعضې قمقل خلک وایي ځکه چې دا بیعت وشو نو الله اعلان وکړو که نه وی لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره الله حبیبه الله رضا شو د هغې صحابو نه چې تا سره بیعت وکړو هغې له الله د رضایۍ سرټیفیکیټ ورکړه نو بعضې قمقل خلک وی په دې بیعت کې عثمان رضی الله تعالی عنه شریک نه وی هغه د دې نه مستثنا دی پکې نو نو دا سعادت هغه ته نه دی حاصل مونږ وایو ته څه خبرې چې کله بیعت کېدو د عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه نمبر راغی نه ښوونه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته وی که عثمان ژوندی رضی الله تعالی عنه دا د هغه لاس شو هغې دا زما لاس شو که عثمان ژوندی رضی الله تعالی عنه او شهید شوی نه نو دا د هغه لاس دی او دا د امام الانبیا لاس دی که عثمان ژوندی نو د الله د حبیب په لاسې بیعت وکړو نو مونږ وایو ته وایې په بیعت کې شریک نو زه هم امام الانبیا وی دا د عثمان لاس دی عثمان چې پکې شریک شو نو هغه شان پکې ته نه شریک شوی نو پیغمبر په غیب باندې پوهېدلی نو ولې وی چې دا د عثمان لاس دی که ژوندی وي دا پته ورته نشته دی
چې عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید شوی دی او که ژوندی دی نو انبیاء سره د غیب علم نه دغه شان د پیریانو سره د غیب علم نه. سلیمان علیه السلام پیریان په کار لګولی وی تاسو کار کوي او سلیمان علیه السلام ورته په شیشه بند آبادی کې ولاړو. دی کې سلیمان علیه السلام وفات شو او په امسا باندې ټیک لګولې دی. پیریانو ته پته نشته چې سلیمان علیه السلام وفات دی. اغه امسا اغه ویخ وینو اخوړو نو امسار تاو شو نو سلیمان علیه السلام را گزار شو. نو پیریانو وی که مونږ ته پته وی چې دی دومره مخکې وفات شوی دی نو مونږ به ولې دومره په مشقت کې پراتو. هغه مړ دی او پیریان ورته ګوري او پته ورته نه لګي چې دا مړ دی که ژوندی دی. نو اوس څنګه پیریانو ته د غیب علم دی او پیریان په غیب پوهیږي. دا د سړي ایمان خرابوي. دا د ایمان نه سړی خلاصوي. ډېر احتیاط کو. ایمان ډېره قیمتي سرمایه ده، ډېره قیمتي. داسې امورو ته نږدې مه ورځئ چې هغې کې د ایمان خطره وي. دسی امورو کې د ایمان خطره ده. په کاهن باندې یقین کول او دا دعوه کول چې د پیریانو سره د غیب علم دی، د سره د عیب علم دی، دا د سړي ایمان ته نقصان رسي. دسی امورو نه ځان ساتل چې هغه د سړي په ایمان کې نقصان ورچي. ځکه ایمان ډېر لوی دولت دی، ډېر لوی دولت دی. حدیث مبارک کې راځي قیامت کې به یو کس راشي 99 رجسټري به د ګناه راوړلی شي، یو کم 100 رجسټري به کولو شي د ګناه. دی به ګمانو کې چې بس ختم شوم، خراب شوم، ځکه چې دا رجسټري راپسې کولو شو. اواز به د الله د طرف نه وشي چې پتا به ظلم نه کېږي، پتا به ظلم نه کېږي. یو کاغذ به راوړلی شي، یوه فرضه، هغې باندې به کلمه شهادت لیکلي چې هغه کیدي په چابړي کې. وایي 99 رجسټرې د ګناهونو به اوچتې شي، هغه چابړی به دروند شي. ایمان دومره لوی دولت دی. نو داسې قسمه خلقو ته تلل او په هغې باندې یقین کول دا بالکل د نقصان خبره ده. دې سره ایمان ته نقصان رسیږي او ایمان پې خرابېږي. تاسو به خیال کړئ دا خبره ما ډیر کرته وکړله د پاره د دې چې دا خبره زمونږ ذهن ته پرېوځي. ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمت الله علیه مونږ ته درس کې وی طلبا بازار ته تلیو، هلته یو پالګر ناسو، نجومي او کاهن، پالونه یې خلقو له کتل. وی طلبا وله یې پال وکته چې ستا په نصیب کې دا دي، بل ته یې وی دا دي، بل ته یې وی دا دي. وی اخیر کې طلبا ورته وی چې پیسې راکوي. طلبا ورته وی چې د څه شي پیسې درکوي؟ وی چې ما درله پال وکړ. وی چې ته دروغ وایي، دا ته هسې لګیایي، خلق دې ګمراه کړ. په دې کې جنګ شو نو هغه کاهن یې ووخه. چې وی وخه نو پولیس رالل، فیصله یې کوله چې ولې م سړی والی دی. هغې ورته وی چې دی دروغ وایي. هغه وی زه رښتیا وایم او طلبا وی دی دروغ وایي. وی پولیسو تینا تپوسو کو د طلباو نه چې ستاسو سره څه دلیل دی چې دی دروغ وایي؟ دی ځکه دروغ وایي چې دی مونږ له پالونه ګوري د 1 کال او د 2 کالو. نو اولې سار ځان له پال ولې نه کته چې نن به بازار ته ځم او بازار کې به طلبی او هغه به مې ډبی. نو پکار ده چې اولې ځان له پال کتلی وی او نن بازار ته نه وی راوتلی، ځکه چې په نصیب کې مې نن وال. نو د خپل پال پته ورته نشته او بل نه پال ګوري. نو دته د خپلې ورځې پته نه وي، نو تا له څنګه د کال پالونه ګوري؟ په دې بالکل یقین مه ساتئ. دا بالکل د سړي ایمان خرابوي او ایمان ډېر لوی دولت دی. نو یوسف علیه السلام ورته ړومبې وی ګورې کاهن نه یمه، نجومي نه یمه، دا ما ته الله علم راکړی دی، د وحی په ذریعه الله ما ته دا ښودلی دی. او زه ګورې د هغې خلقو په لار نه یم روان چې په الله باندې ایمان نه ساتي. وی انی ترکت ملت قوم، ما ګورې پرېښودی دی
ملت او دین د هغه چا چې هغه ایمان نه ساتي په الله او په ورځې د آخرت د هغې خلقو په دین او په لار باندې ګورې نیم روان نو علم الله را کړی دی او تعبیر به در کوم کله لا یأتیکما طعام ترزقانی چې تاسو ته څو خوراک نه راغلی نو د هغې نه مخکې یا علما وی د دې معنی دا ده چې تاسو له کم خوراک راځي هغه به لا نه راغلی زه به درته ووایم چې نن به دله دا خوراک راځي نو یقین خو به وشي چې زه درته مخکې ووایم چې نن دله دا خوراک را روان دی نو بیا خو د خوب تعبیر وړه خبره ده چې ما سره دا علم شته هوی انی ترکت ملت قوم زه براعت کوم د دین د هغه چا نه چې هغه په الله ایمان نه ساتي هر پیغمبر معصوم دی دلته ترکتو په معنی د بیزاری دی داسې نه چې ګورې مخکې په دغې دین وم او اوس مې پرېښود نه انبیاء کرام د ګناه نه معصوم دي د شرک نه پاک دي وی زه براعت کوم د بیزاری اعلان کوم د ملت د هغه چا نه چې هغې په الله او په ورځې د آخرت ایمان نه ساتي وی زه د چا تابعداري کوم واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب زه تابعداري کوم د دین د ابراهیم علیه السلام د اسحاق علیه السلام د یعقوب علیه السلام او مونږ له روا نه دي مونږ له مناسب نه دي چې مونږه شرک وکړو په الله باندې ذلک من فضل الله او دا په ما باندې د الله فضل دی وعلى الناس او په دې خلقم د الله فضل دی خو ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر خلق ناشکر دی یا صاحبی السجن ای زما د جیل ملګرو ای زما د جیل ملګرو دې کې ډېره ښه نکته پرته ده داسې یې ونه وي چې ای زما ملګرو چې سړی وایي زما ملګری نو دی د عقیدې ملګری یوسف علیه السلام ورته وایي یا صاحبی السجن ای ملګرو د جیل په عقیده کې ملګری نیم ځکه تاسو مشرکان یې نو د عقیدې ملګري مې نه یې او د جیل ملګري مې یې په عقیده د توحید کې به چا سره نرمي نه کوي په مسله د توحید کې به جو نه کوي دا به مضبوطه مسله د توحید بیانوي که یو سړی پې خفه کېږي نو په دې دې ړه وچوي چې سړی الله یو نه مني ده کې څه پاتې شول نو وی ای ملګرو د جیل ګوره یا چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام سره غار کې ملګری هلته الله داسې نه دي ویلي چې د غار ملګری واذ قال لصاحبه کله چې ووی نبی علیہ السلام خپل ملګري ته داسې نه وایي چې د غار ملګري ته ځکه هغه د عقیدې ملګری و هغه د جنت ملګری و هغه د عقیده آخرت په لارې د سفر ملګری و هلته داسې نه وایي چې یا صاحبی الغار ای ملګری د غار نه لصاحبه کله چې اوی خپل ملګری ته هغه د عقیدې او د نظریې ملګری چې غار کې ورسره ملګرتیا وکړله الله د طرف نه ورته سیله میلاو شوله نبی علیه السلام ورته وی انت صاحبی فی الغار ته ملګری زما وی په غار کې نو وصاحبی علی الحوض ای به په حوض کوثر به مې ملګری دا د عقیدې ملګری نو په غار کې ملګری دی وصاحبی فی الحوض به مې په حوض کوثر کې ملګری به مې په مدفن کې ملګری دفن کېږي به راسره م یو ځای پاسې به راسره م یو ځای په حوض کوثر به راسره م یو ځای ولاړې دفن نن یو ځای دی ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی الله عنهما د امام الانبیاء د مدفن ملګریم دي او د محشر ملګریم دي او د غار ملګریم دي چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د زنکدن حالت نږدې شو کنه مجوسی غلام په خنجر وخلی و صحابه وی مونږ ورته پی واړول پی یې اسکل چې دلته یې پی اسکل نو هغه دلته راووتل په دې زخم نه مونږ پوه شو چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دنیا نه ځي نو خپل زوی راوغوښتو عبدالله ابن عمر وی چې عبدالله ابن عمر ته ورشه زما په ژوندانه باندې ام المؤمنین پسې ورشه عایشه رضی الله تعالی عنها د مؤمنانو مور ده
اجازت به وغواړي وربشي خو ورته به وایي داسې به ورته نه وایي چې امیر المؤمنین وایي داسې به ورته نه وایي ځکه چې زه اوس امیر المؤمنین نه یم زما حالت ته وګوره زه عمر یم داسې به ورته نه وایي چې امیر المؤمنین وي داسې به ورته وایي چې عمر وی رضی الله تعالی عنه چې زما یو درخواست دی چې ماله د امام الانبیا سره خواته دفن ځای به راکړي هغه زوی راغی چې راغی نو عایشې رضی الله تعالی عنها جړل هغې ته علم و چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حالات ښکلي نه دي ورته وی زه عمر راولېږلم رضی الله تعالی عنه چې دلته راله ځای راکوي هغې ورته وی دا خو ما ځان لړه کې خوښ کړی خو زه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته په ځان باندې ترجیح ورکوم ای به هغه دې دلته دفن شي دا ځای د هغه شو چې بچی بیا راغی نو بچي ته بیا وی چې کله زه وفات شمه ما وړی که نه ما بار کوي زما کټو چت کوي او د عایشې په کور مې دنده کوئ رضی الله تعالی عنه نو بیا به لږي سار شي ته به ترې مخکې ورشي عایشې رضی الله تعالی عنها نه به بیا اجازت وغواړي چې اجازت کوي چې دلته دفن شي هسې نه زه ژوندی وم او زما د مخې اجازت کړی بیا به ته یو ځل اجازت وغواړي نو که وی وي چې خښې کوي نو دفن به مې کوي او که اجازت یې ونه کړو نو مه به خفه کېږي به نه او ما به د مسلمانانو مقبرې ته اوسي هلته به مې دفن کړي بیا یې زوی راوغوښوي په ما څومره قرض دی هغه وی دومره دا به اول پوره کړي کم شو د پلانکي نه به والي که بیا هم کم شو نو د پلانکي نه به والي او زما قرضه به مکمل کړي او دښکه مې د دفن ځای شو او صحابه کرام ورته مونږ ته لږ نصیحت وکړه وصیت راته وکړه نو صحابه داسې ناست هغه صحابه ناست چې کومو باندې نبی علیه السلام د جنت زیری کړی هغې ټولو نومونه یې واغستله وی دا ټول ډېر غوره دي او په دې کې ځان له یو خلیفه مقرر کړئ زما په ځای په دې کې به م یو خلیفه شي د دې ټولو نومونه امام الانبیا نه ما اورېدلي وو نو دا د ټولو نومونه دي دقه صحابه دي او دې کې ځان له خوښ کړئ او ځان له خلیفه مقرر کړئ او زه د دنیا نه تلو والی یم بې بچي ته وی بچیا زما دا سر راواله او په دې خاورو یې کېږده بچي ورله راواغست نو په زنګونه یې کېښود بچي ته وی وای حکه ما تا ته څه ووي ته ولې زما دا سر کته نږدې ورته وی سر راله په خاورو کېده چې زما نه روح وځي چې رب العالمین مې ایني چې د الله را باندې ترس راشي چې دا سر مې دا مخ مې په خاورو کې ککړي او روح رانه خیږي چې د الله را باندې ترس راشي زه امیر المؤمنین نه یم زه خلیفه نه یم زه حاکم نه یم زه د امام الانبیا یو ادنا صحابي یم چې الله را باندې ترس وکړي د امام الانبیا صحابه ورته وی داسې دواړه ونیول چې ژوندانه باندې یو طرف ته ابوبکر صدیق او بل طرف ته عمر فاروق رضی الله عنهما وی صحابه ما ته ګورئ هکذا نبعث یوم القیامه وی داسې به مونږ درې واړه ودرېږو په ورځ د قیامت یو طرف ته به یې دې طرف ته به دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وی ته په غار کې زما ملګری وي نو په حوض کوثر کې به مې ملګری ډېره ښه ملګرتیا یې کړې وه یو ورځ نبی علیه السلام په لاره روان و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه چا تپوس وکړو وی دا څوک دی هغه وی که ورته وایم چې نبي اخر الزمان دی نو دشمنان یې ډېر دي نو وبه یې وجني تکلیف په ورته ورکړي ورته وی دا خو یو سړی دی چې ما ته لار ښیي نو دا یو سړی دی چې ما ته لار ښیي د هغې کس مطلب ده چې د ده نه لار ورکه شوې ده او دی ورته لار ښیي او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مقصد ده چې ما ته د جنت لار ښیي دی خو موږ ته د جنت لارې سیده کوي دی خو موږ ته د جنت لاره ښیي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورسره بیش بها مینه وه بیش بها نبی علیہ السلام نه چندی اعلان وکړو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی نن را کره مال ډیر دی وی نن به میدان ګټمه نیم مال رواغستو ویړو وی نیم بچا راوړی نبی علیہ السلام ورته وی کور کې دې څه پرېښود وی نیم مال چې دی کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی ملګری
کور کې دې څومره مال پرېښودو؟ وی ترکت الله ورسوله، وی د الله رسول او الله مې کور پرېښودی دی، الله او د الله رسول مې پرېښي دي چې څو هغه مې ټول راوړي دي. امام الانبیاء اعلان وکړو، وی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د چندی میدان وګټو، چې میدان وګټو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی ما وی چې د مقابله نه کیږي. نو یوسف علیه السلام وی یا صاحبی سجن، ای زما د جیل مرګرو، ورې د عقیدی ملګری مې نه دی کې هغه خلقو ته تعلیم دی چې هغه ګورې د هندوانو، سیکانو، مشرکانو سره میل میلاب کوي. یو ورته دومره په بعضې ټیم کې نزدیک شي، دې ته متاثره شي، دې ته متاثره شي. ستانه به متاثره کیږي که ته به ته متاثره کیږي. یا صاحبی السجن، د جیل ملګری مې، د عقیدې ملګری مې نه، د نظریې مې نه، ځکه په عقیده د توحید کې را سره شریک نه. نو د خوب تعبیر پاتې دی، ارباب متفرقون، مسله د توحید ورته بیانې. ما ته چې دا علم چا راکړی اول د هغه تعارف کوم، د ځان نه مخکې د الله تعارف کوم. ارباب متفرقون ډېر ښکلي پوي. وی آیا چې د سړي ډېر خدایانې، نو دا غوره دی که نه چې یو ذات چې سړی ته حاجت راشي که نه، او سړی ډېرو کسانو ته چغې وایي، ډېر خدایاني، نو د هغې ټولو رضا کولو او د هغې عبادت کول اسان کار دی. چې د سړي یو مالک د بل 15 مالکانی، نو دا ګراني که نه؟ نو آیا خدایان چې هغه جدا جدا وي، ډېر شي وي، نو د دې رضا کول اسان دي که نه؟ ام الله الواحد القهار، چې یو ذاتي، نو د هغه رضا کول چې دی هغه آسان دي. د دې خدایان ډېرو، د دغی جداو، د صحت جداو، د بیماری جداو، د مال جداو. نو یوسف علیہ السلام ورته وی ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار.